چې کله دا بوزم زه ته ما د وجود کې یو سیستم یو هغه دې ته لګي زه پرې مرم دا پرې رغېږي نو ورته ولګوي دردونو کړهونو سره هر زندگی کړو دا لاچارو لوی خدایا خو بیا هم ستا دوه رکعات نفل د دې لپاره قدرمنو کې زه ستاسو ته سوال کوم د دې بچی لپاره دوه رکعات ستا هم بندگان یو د دې مخر زورور مونږه پرېښودي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه دا عظیم ذات چې رچا په اختیار کې عرش او فرش دی. قدرمنو زه دا سوچ کوم چې زه پروګرام ابتدا څنګه وکړم ځکه په داسې د یو درد پروګرام دی د ژړا پروګرام دی د فریاد پروګرام دی. قدرمنو مردان علاقه ده دغه بچی تاسو په ځمکه یې د هغې فریاد هم تاسو یې دلته به زه یو څو خبرې کوم د دغې رور دپاره قدرمنو کوم چې د دغې بچی رقیه دغه ګلالۍ ماشومه رقیه د 2 کالو داسې په یو داسې مرض کې اخته ده چې د هغې خبره به زه تاسو سره کوم. قدرمنو حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کم ښه انساني کم ښه خلکي د هغوی مثال داسې دی په هغوی به مصیبتونه داسې راځي تکلیفونه به داسې راځي لکه څنګه چې بره د غر نه لاندې اوبه را روانې وي داسې به هغه ښه سړي ته هغه ښه انسان ته دا تکلیفونه مصیبتونه مخې ته راځي. زه دغې رور ته وایم چې په دې کور کې د دې بچی د حال ما 15 منټه تېر کړه ما وی چې زه به کله لاړ شم د دې ځای نه دومره تکلیف د دې بچی تکلیف رانه نه لیدلی کېده. قدرمنو زه دلته د هغوی والد صاحب چې یو زنده لاش دی لیونی شوی دی بلکل ختم دی د دغې بچی د ګل په شان بچی د بچی غم ډېر خطرناک غمي. قدرمنو ډېر زیات دومره خطرناکي چې دا انسان دا پلار دی ختم دی دننه نه دا یو لاش دی دی شوګر بیمار دی دی کډنی مسله ده د زړه مسله ده د څه د وجې د دې بچی د وجې که دا بچی ټیک وه 2 کاله مخکې دا ټیک وه او دا فرست کلاس ته پاس شوی م ده دا بلکل ټیک ټاک وه یا نګهاني په انګړ کې دغه بچی چې یو افت راشي او دا بچی داسې حالت ته راوړي په هغه کور کې تېرېږي بس دغه کور حال بسي دغه بچی دغه دی. قدرمنو چې دا پاس شوی وه دا ډېره زیاته خوشحاله هم وه مور پلار یې په جامو کې نه ځایېدل یاره بچی مې پاس شوې ده او مبارکۍ اخیستې د خلکو نه مبارکۍ اخیستې وایي زما بچی پاس شوې ده بچی باندې څه چل کېږي او د دغې کور ټولې خوشحالۍ د رقیه سره واپس په تیارو کې بدلې شي. هغه رڼاګانې چې رقیه به په انګړ کې د خپل مور پلار ته لوبې کولې سکول ته به تله او کپ یې راوړه او ډېره زیاته به خوشحاله وه د رقیه دغې لیونتوب سره دغې بیمارۍ سره چې دغه پرته په ځمکه تاسو وکتله هغه دې سره لاړلې هغه رڼاګانې په تیارو کې بدلې شوې. دغه غمزده خاندان له راغلی یم او دا خپله د بیمار پرسۍ له راغلی یم چې زه وایم چې زه
د ماشومې سره مې لو شم د دې پلار سره مې لو شم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه پېژندګلو را سره وکړې خپله. زه محمد عباس نامه مې ده او مردان اوسېدونکی یم او بس تاسو راغلی زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دونه قیمتي ټایم مونږ له راکړو. تاسو یې نه بس د دې بچی دپاره رالی او الله یې تاسو له دې بدلې درکړي. څه ویل غواړې عباس بھائی؟ ډېر زیات تکلیف دی په دې ستاسو په دې کور کې. ما لږ وخت تېر کړو. یقینا چې دا بچی داسې ډېرې رقیاګانې دي چې هغه ډنګړ ښکلی هغه د مور پلار ښکلی. څه محسوسوې څه ویل غواړې؟ زه بس دا ویل غواړم چې داسې څوک وي چې هغه داسې یو دعا وکړي اوس لکه دې ته پاتې شو که نه چې هغه دا دعا وکړي چې الله د عباس د ژوند دا یو منټم مخکې مه بوځې دا ژوند دې بچی ته ولګوه ځکه چې ختم شوم. ډېر زیات تکلیف دی. زما په خیال چې ته خو به ډېر زیات زه اوس تا ته څه ووایم چې ته بلکل په د جسم نه خو ډېر ښه غټ یې تندرست ښکارې خو د بچی د غم جوړې بیخي ختم کړی. ستاسو مخامخ دي هر څه ما ډېر ځان کابو کړی دی. زه اوس لکه ډاکټرانو ته هم زه دا درخواست کوم زه چې کله دا بوځم زه ورته یم خو زما د وجود کې یو سسټم یو هغه دې ته لګي زه پرې مرم دا پرې رغېږي نو ورته ولګوئ. نو ډاکټران ما ته بس زه څه نه شم ویلی ما سره الفاظ نشته دا ستاسو مخامخ دي هر څه. ته ووایه باسه چې دا ټیک وه ستاسو په زندګۍ کې به ډېره خوشحالي وي او اوس دا داسې ده څه ویل غواړې څه خفګان درته راځي؟ بس خفګان خو دا راځي چې د دې مخکې حالات لکه چې قدم مونږ اوچتو که نه زه کور والا مې نو د دې هغه مخکې حالات مونږ ته د دې هغه سم حالات د دې هغه لوبې د دې هغه اوازونه هغه زمونږ د ذهن کې روزانه بس یو سوری کوي لګیا دی بلکل لکه وژني مو. د دې سکول بیګ هم ما وسوځولو د دې هغه یونیفارم ما وسوځولو بلکل بس ختم کړی یم دننه. مور خو به م لیونی هغه عاجزه خو بس بلکل هغه ما مور خو مور یې که پلار خو دونه دغه نه پلار خو سخت طبیعت یې خو مور عاجزه چې هغه کمه ختمه ده. څه ویل غواړې خلکو ته؟ زه به دا درخواست نه کوم کو د چا په زړه کې رحم وي که نه رحم خو شته شکر دی دا ټول دنیا ډکه د رحم نه خو زه وایم چې بس دا خپله بچی وګڼي او دې ته دعا کوي که نه او داسې دعا ورته کوي لکه چې سهار او ماښام ورته دعا کوي نو دا زما دپاره داسې شوه لکه په دې دنیا جنتي دا زما دپاره. قدرمنو د پلار دغه وخت کې د بچی خوشحالۍ سره هغې نه پستلي دي. د پلار دغه وخت کې کله چې یو انسان پلار شي که نه ډېر زیات نازک شي د زړه نه د بچی په سر درد او د پلار مور په زړه درد وي. بیا هغه مور هم لیونی کومه چې د رقیه مور ده هم لیونی ده هم زنده لاش دی. زنده لاش په ولینې قدرمنو تاسو ګورئ یو زر داسې دغه دي چې د پاکستان د یو ګوټ نه دی پاتې شوی صرف کو زما د دغې رور دا رقیه او د دې دین بیمار دی غریب ډېر زیات ما چې څنګه خبره وکړله زه خو بس دومره ویم چې خدای دې داسې امتحان نه نو مسلمان وساتي بلکې کافر دې تم خدای وساتي چې داسې یو ورکوټې ګل په یو ګلستان نه داسې شي خو زه خو دومره ګډ وډ کړم چې مخکې خبرې نه شم کولی. قدرمنو اخره کې یو اپیل کوم د ټول مسلمانانو نه مسافرو نه اوس په راشم ځکه زه ډېر زیات پریشانه شوم او زه ډېر کوشش کوم چې زه دغه مظاهره وکړم چې یاره زه ونه جاړم ماله څه دغه رانه شي نو زه بهادرۍ مظاهره کوم تاسو ته مسافرو دعا قبلیږي او چې مسافر وایي چې مړ شي که نه نو د هغه مسافر هغه شهادت وي. ټول مسافر په سعودي عرب کې په ملیشیا کې د دنیا په یورپ کنټریز کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې وي. قدرمنو علماء کرام طلبه کرام عام خلق موریانې که زما آواز اوري
پلاران، عام مسلمانان، ګلالي ماشومان دې زما د رقیه ته، د دې رور د رقیه ته دعا وکړئ، دې ته دعا وکړئ قدرمنو. زما دا خواست دی، بس دا پروګرام زما داسې وګڼئ که نه چې دوه رکاته نفل د دې لپاره قدرمنو کې. زه ستاسو ته سوال کوم، د دې بچی دپاره دوه رکاته زه به هم کوم د دې بچی دپاره سوال مینت درته کوم، ځکه دا هر چا په کور کې داسې یو رقیه شته دی. او بیا د دې تکلیف یا خدایا د الله تعالی امتحان ډېر، الله تعالی په خپلو کارونو پوهېږي ښه، خو په بد عمره ماشوم باندې تکلیف به اصل کې دا په دې شازلمي باندې دا امتحان دی، دا په دې شازلمي امتحان دی. او ما راته وویې ډېره لویه درجه خدای ورکوي داسې انسان له چې داسې بیماري او داسې تکلیفې په کور کې دلته به الله پاک ډېره لویه درجه ورکوي. دا دنیا داسې حالت کې پرې تکلیف کې دی، د دنیا نه هم لاړه دا شهادت مرګ دی قدرمنو. دا زه نه ویم، دا قائد نامدار صلی الله علیه وسلم فرمایي. دغې بچې تکلیف یوه چغه زما په زړه کې داسې سورۍ کوي چې یقین وکړه چې آر پار ته وځي. د دې یوه چغه دا ګل دی، تاسو وګورئ، دې ته وګورئ، دا تیار ګل دی، دا وګوره، دا ګل به تې شرمېږي، داسې ګلالۍ ماشومه ده قدرمنو. دا ګل ته شرمېږي یقین وکړه، دومره ښکلې دومره. او بیا د هغې تکلیف اواز د زړه نه چې کوم تکلیف راوځي او چغه ووایي که نه زما په زړه باندې، نو د پلار زړه کې به سوري نه کېږي، د پلار زړه کې به سوري نه کېږي، بلکل به کېږي. مور به نه لیونی کېږي، بلکل به لیونی کېږي. د پلار به د زړه بیمار کېږي نه، بلکل به کېږي. چې زما دا چغې زما زړه سوری کوي، نو زه که 1 ګنټې ایسار شوم یقین وکړه زه به هم د زړه بیمار یم، یقین وکړه زه به هم د زړه بیمار یم قدرمنو. اخري دغه منت کوم تاسو ته یو ځل بیا چې زما د رقیه دپاره دوه رکاته نفل به کوئ. دا ویډیو به هم ډېره زیاته شیر کوئ چې ټولې دنیا ته ورسي. د چا په خوله کې خیر دی، دعا ده، دا د علاج نه ده پاتې. هر ځای ته ما ته عباس ووایي چې مولانا طارق جمیل صاحب له، حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب له داسې غټه کابر المحترام لدوي بوتلې ده. د چا په خوله کې د یو ماشوم په خوله کې خیر دی، د مور په خوله کې خیر دی، د یو مسافر په خوله کې خیر دی. مسافر دعاګانې قبلیږي. که څوک مریضان هسپتالونو کې زما پروګرام اوري، د مریضانو دعاګانې قبلیږي. دې بچی ته دعا وکړئ. خدای دې کړي چې یو ورځ عباس ما ته ټلیفون وکړي چې راشه ذاکر صاحب، ذاکر رحمان صاحب راشه، زما بچی ټیک شوی دی، راځه یو پروګرام بل وکړه، د خوشحالۍ پروګرام وکړه. بس نور الفاظ ملګرتیا را سره نه کوي. د پلار دغه وخت کې د بچی دغه د زړه نه تاثیر کې د پلار د زړه آر پار ځي او زما د زړه آر پار هم ځي. په دغه دعا سره مسافرو ته پښتانه او مسلمانان څومره هم چې دي چېرته چې هم یې آباد اوسئ، زما دغه ګلالۍ بچی رقیه په خپلو دعاګانو کې خامخا یاد ساتئ. د دې دغه تکلیف مرګ دی، مرګ قدرمنو، مرګ دی. پدی دور کی خوبیا هم دا سی غم خوارشتا دا ظالم خیتا تورا دا حیدر علی کرارشتا یا خدا